کتونکو تحریک لبیک لخوا زه د پی کې 65 او 25 امیدوار یم. ماجوکي چې کوم دی د الحمدلله د تحریک لبیک دی. تحریک لبیک خلک به او عام هر ولس چې کوم دی به دغه کرین له ټاپه ورکوي. ما سره دلته کې یو ډېر لوی خاندان پیر صاحب خاندان چې کوم دی هغوی به تاسو سره خپله پیژنګلو هم کوي او تاسو ته به یو میسج هم درکړي. څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد اولیا دی او موږ د ډېر وخت نه د علب خان شیرفو ډېر وخت نه پیژنو او بیا خاص کر موږ سره چې ملاقات وشو نو دلته ډاکټر صاحب راوستی او شفیق امینی صاحب چې دا د لبیک د خوا نه یو مشر دی او د هغوی په وساطت سره بیا راغلی و دلته موږ سره میلاو شوی و. په سیلاب کې دي د خلکو سره ډېره غټه ښېګړه کړې وه. هغه جدا خبرې دي. اوس دی راغلي دي د اوټ په باره کې. نو اوټ ما دي سره خبره هم دا ده او د دې نه علاوه ما په خلکو ته مې ویلي دي په جمعو کې هم چې یاره ډېر وخت موږ خلکو سره رغه وکړو ځان له زړه وچو چا کله یو لوټ ورکوو کله بل لوټ ورکوو. جمعیت له هر وخت زموږ اوټ د جمعیت وي خو دا ځل به د هېڅ چا هم نه وي. دا به صرف او صرف د نظام مصطفی دپاره وي. نه موږ په لاره باندې اوټ ورکوو نه په کوڅه باندې اوټ ورکوو نه په ټرانسفارمر اوټ ورکوو نه په بل څه ښېګړه باندې ورکوو بلکې دا صرف او صرف د نبي علیه صلات والسلام مبارک د ناموس دپاره چې ګوره الله قرآن پاک کې وایي چې د نبي علیه صلات والسلام مبارک چې دی النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم دا مؤمنانو ته د خپلو نفسونو نه هم زیات ګران دی نبي علیه صلات والسلام مبارک. نو اوس خبره ده نظام مصطفی راغلی ده. که تاسو له څوک هر څه کوي هغه هر څه به شاته کوو او هر څومره ښېګړې کړي وي هغه به شاته کوو بلکې صرف او صرف د دې دپاره اوټ ورکوو چې د نبي علیه صلات والسلام مبارک دا دین په تخت باندې راشي. زمونږ په لاس کې دغه زور دی چې صرف اوټ را سره دی. نو اوټ به انشاءالله خامخا زمونږ دا چې دی نو اوستې و په دغه ډاک کې ناست و اوهو داسې اسویلې یې وکړو. موږ ورته ویلې وی دا خو ډېر پسمانده علاقه ده او که زه م پاس کړم نو زه به بیا تاسو ته ووایم چې دا کلي به زه بدلوم. بیا موږ لا تر اوسه نه دي لیدلی اوټونه بیا هم رالل خو بیا هم نه دي لیدلی. دا ټول د خپلې خېټې دپاره او د خپل ګاډي دپاره او د کورسۍ دپاره منډې وایي. دا د دې دا منډه چې ده دا واحد صرف او صرف دا د نظام مصطفی دپاره ده. نو دا کوشش وکړئ. ما خو مخکې هم خلکو ته دا ویلي دي چې ګورې دا ځل به اوټ د نبي علیه صلات والسلام مبارک د ناموس دپاره ورکوئ د هغه د ختم نبوت دپاره به ورکوئ او د نظام مصطفی دپاره به اوټ ورکوئ. دا زموږ پیغام دی. دا ځل کوشش وکئ او دا یو پیره دا تحریک لبیک لږ ټیسټ کړئ چې دوی به څه کوي تاسو سره. که هر څه وشي نو غلط کار خو به ونه شي که نه. اوټ به هم صحیح خلکو ته لاړ شي. که دوی پاس شي نو دوی به تاسو ته احسان به در سره وکړي او بل دا چې دوی به کوشش د نظام مصطفی دپاره کوي تاسو سره به څه بد نه کیږي. که تاسو بل چا له اوټ ورکړئ غلطو خلکو له اوټ ورکړئ ځکه د دوی په مقابل کې ډېر خلک ولاړ دي. که هغه هره پارټي وي که پی ټي آی وي او که بل وي او که بل وي کله چې د هغوی اقتدار راغی دا څومره فحاشي راغله څومره فحاشي راغله. فیسبوک چې څنګه کولو کې نو سپین ګیري هم ګډېږي ښځې هم ګډېږي او هره ناروا. دا د دغې وخت نه د 2013 نه او بیا خاص کر د 2018 نه دا شی شروع شوی دی. نو دا څومره چې د دین توهین وشو د الله او د الله د رسول توهین وشو او سپکاوي کیږي او د اسلام سپکاوي کیږي دا یاد وساتئ. دا په دې اقتدار کې دا شی شروع شوی. دغه خلکو نه ځان وساتئ او دا ځل تاسو صرف او صرف دا لبیک ټیسټ کوئ. دا صرف د نبي علیه صلات والسلام مبارک د نظام د راوستو دپاره راوتي دي. نو دا کوشش وکړئ چې دا اوټ دا ځل په کرین باندې دا مهر په کرین باندې ووهئ او اوټ کرین له ورکوي لبیک واله ورکوي. نو انشاءالله چې تاسو ته بیا پته ولګي.